بسم الله الرحمن الرحیم. خوش خلقی اور بد اخلاقی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوش خلقی گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح پانی نمک کے پتھر کو پگھلا دیتا ہے، اور بد اخلاقی عبادت کو اس طرح خراب کر دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سب میں مجھ کو زیادہ پیارا اور آخرت میں سب میں زیادہ مجھ سے نزدیکی والا وہ شخص ہی جس کے اخلاق اچھے ہو، اور تم سب میں زیادہ مجھ کو برا لگنے والا اور آخرت میں سب میں زیادہ مجھ سے دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہوں۔ نرمی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ تعالی مہربان ہے اور پسند کرتے ہیں نرمی کو، اور نرمی پر ایسے نعمت دیتے ہیں کہ سختی پر نہیں دیتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص محروم رہا نرمی سے وہ ساری بلائیوں سے محروم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دي چې خوش اخلاقي ګناهونه داسې ختموي لکه څنګه چې اوبه د مالګې غر چې دی هغه ویلې کوي او ختموي، او بد اخلاقي عبادت داسې خرابوي، داسې د عبادتونه سوځوي لکه څنګه چې په سرکې سره ګبین خرابېږي. سرکه چې کله ګبین ته واچولی شي ټول ګبین پې خراب شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په تاسو کې د ټولو نه نږدې ماته هغه کس دی په آخرت کې چې هغه ښکلي اخلاق والا انسان وي، هغه د اخلاقو مجسمه وي، او په تاسو کې د ټولو نه بهترین انسان ماته هغه دی چې د هغوی اخلاق ښایسته وي او ښکلي وي، نرم اخلاق والی. په تاسو کې د ټولو نه زیات چې ماته خراب لګي او ماته ښه نه لګي په آخرت کې هغه سړی دی چې د هغه اخلاق خراب وي. الله دې ما او تاسو له د بدو اخلاقو نه امان راکړي، او الله پاک دې ما او تاسو له د ښه اخلاقو توفیق راکړي. نرم اخلاق. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دی چې الله پاک په خپله مهربان ذات دی، او الله پاک پسند کوي او خوښوي نرمۍ لره، او نرمي یو داسې نعمت دی چې دغه نعمت په سختۍ باندې هیڅ چیرې نشي میلاویدی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کم انسان د نرمۍ نه محرومه پاتې شو